دریم کال دوم سمستر درنو محصلینو السلام علیکم. نن زموږ او ستاسې درس موضوع ده ویټامین بی 12. ویټامین بی 12 یو مغلق ارګانیک میتالیک کوبالت اتوم لرونکی مرکب دی. مستحضرات چې د درملنې په منظور کارول کیږي د سیانوکوبل امین په نامه یادیږي چې نسبتاً ارزانه دی او دا ویټامین د فولیک اسید سره یو ځای د ډي ان اے په جوړېدو کې مرسته کوي، نو ځکه یې لږوالی د میګالوبلاستوزس لامل کیږي. ویټامین بی 12 په میلین کې د شحمي اسیدونو په جوړېدو کې بایوکیمیکل رول لري. د معدې څخه د یو فزیولوژیکي میکانیزم په واسطه د انټرنسیک فیکټور په شتون کې د یو مغلق په ډول د ایلیم د ترمینل برخې په یو ځانګړي ځای کې جذبیږي. سورسز یا سرچینې ښې سرچینې لیور، کیډني، میټ، فش، ایگ، ملک، چیز یا پنیر. په نباتي سرچینه لرونکي خوړو کې نه موندل کیږي. همدارنګه د کولون د باکټریايي فلورا په واسطه هم جوړي. د فولیک اسید برخلاف ویټامین بی 12 په نسبي ډول د حرارت په وړاندې مقاوم دی. ځیګر یوازینۍ ذخیروي برخه ده، په اټکلي ډول 2 ملي ګرامه په لیور او 2 ملي ګرامه د بدن په نورو برخو کې زیرمه کیږي. دغه زیرمې 1 نه تر 3 کلونو پورې د لږوالي څخه مخنیوی کوي، نو ځکه لږوالی نادر یا کم دی. The link between male infertility and insufficient B12 level first became commonly known in the 1980s when researchers reported a study in which 27% of men with sperm count less than 20 million were able to increase the count to more than 100 million after receiving 1000 microgram per day of vitamin B12. This research was researched by scientists in Japan who published a series of clinical and laboratory study showing B12 beneficial effects on sperm count. لږوالی د ویټامین بی 12 لږوالی د میګالوبلاستیک کمخونۍ، پرنش یعنی پرنشیس انیمیا، د ملا د تیر، ډیمیلینیټینګ نیورولوژیکل لیژن او د حیواناتو په ځینې ډولونو کې د انفرټیلیټي لامل کیږي. غذایي لږوالی یوازې په هغه خلکو کې موندل کیږي چې یوازې د سبزیجاتو څخه استفاده کوي او حیواني خواړه نه کاروي. اوس مهال ډېرې کمې څرګندونې د دې ښکارندوی دي چې د ویټامین بی 12 د لږوالي انیمیا د عامې روغتیا له نظره یو ستونزه وي. اړتیا په 1981 کې آی ایم سی آر لخوا وړاندې شوې اندازه په دې ډول ده: نورمال لویان په ورځ کې 1 مایکروګرام، پریګننټ وومن په ورځ کې 1.5 مایکروګرام، شیدې ورکوونکي میندې 1.5 مایکروګرام، تیرودونکي کوچنیان 0.2 مایکروګرامه باید ورځ کې ویټامین بی 12 واخلي تر څو چې د ده په کموالي باندې اخته نشي. بل عنوان دی زموږ او ستاسې ویټامین سی. ویټامین سی یو واټر سالوبل ویټامین دی چې د اسکوربیک اسید په نوم هم یادیږي، په اوبو کې منحل دی. دا ویټامین نظر نورو ویټامینونو ته د هیټ یا حرارت په وړاندې ډیر حساس دی. انسان، شادي او ګینا پیک شاید یوازینی پیژندل شوي ډولونه چې په خپلو خوړو کې ویټامین سی ته اړتیا لري. د ویټامین سی دندې: ویټامین سی د انساجو په اکسیدیشن کې مهم رول لري. همدارنګه د کولاجن د جوړېدو لپاره
چې د بدن د پروټین 25% جوړوي هم اړین دی. کولاجن د کرپندوکي، هډوکي، کنیکټیو ټیشو او بلډ ویسل لپاره تقویوي میټرکس برابروي. دا معلومه شوې ده چې ویټامین سی په لږوالي کې دا تقویه ناکامیږي، لوکل بلیډینګ منځته راځي او هډوکي په اسانۍ سره ماتیږي. ویټامین سی فیریک اوسپنه په فیرس اوسپنه بدلوي، کوم چې د سبزیجاتو څخه په اسانۍ سره جذبیږي او د کولمو د مکوزا په واسطه نایترس اماین جوړېدل منع کوي. بله دا چې دا ویټامین د کامن کولډ د کنټرول یعنی د زکام او د انتاناتو په وړاندې ساتنې لامل کیږي، خو دا تر اوسه پورې په پوره ډول ثابته شوې نه ده. سرچینې: د ویټامین سی بنسټیزه سرچینې تازه میوه‌جات او شنه پاڼې لرونکي نباتات دي. په کمه اندازه ویټامین سی په تازه غوښه، ماهي او نادره توګه په حبوباتو کې موندل کیږي. په راټوکېدونکي لوبیاو کې هم په کافي مقدار شتون لري. په ساقو او غوټو ټیوبرز او روټس کې په کمه اندازه موندل کیږي. د املا یا هندي کوزبري یا ازغن توت په دواړه تازه او وچو شکلونو کې کافي اندازه موجود دی. ګووا سه بله ارزانه او بډایه سرچینه ده. دغلته یو جدول دی چې په دې جدول کې د ویټامین سی هغه مقدار تاسو ته به زه وښیم چې څومره اندازې سره شتون لري. په هر 100 ګرامه کې په ملي ګرام باندې ویټامین سی د دې جدول کې ویټامین سی غذایي سرچینې دي. املا په هر 100 ګرامه کې په دومره ملي ګرام، ګواواس کې دومره، لیمو کې دومره، نارنج کې دومره، رومیان دومره، راټوکېدونکي لوبیا او ګرام دال کې دومره. دا سبزیجات دي: امرنات، کرم، پالک، برنګال، ګلپي، آلوګان او ترب یا ملیو کې په دغه اندازې سره په هر 100 ګرامو کې شتون لري. دا اندازې وي. لږوالی: د ویټامین سی د لږوالي څخه د سکاروي ناروغۍ منځته راځي. تاسې د غاښونو کې ګورئ او وروی پړسوب او غاښونو وینې کېدل په دې متصل وي چې نښې د وریو پړسوب او وینه بهېدنه، د پوستکي لاندې برویزینګ یا په بندونو او پوستکي کې وینه بهېدنه، د زخمونو د رغېدو وروسته والی، کمخوني او ناتواني ده. سکاروي چې پخوا یوه مهمه فقداني ناروغۍ شمېرل کېده، اوس د نړۍ په کچه کومه ستونزه نه شمېرل کېږي. اړتیا: په دې وروستیو کې د ویټامین سی اړتیا په اټکلي ډول، دا بروزینګ د تاسې وګورئ، دا هم سکارویډ بل ډول دی، دا سورسز دي. په دې وروستیو کې د ویټامین سی اړتیا په اټکلي ډول د 40 نه تر 80 ملي ګرامو ته لوړه شوې ده، چې ځینې د دې څخه په لوړ ډوز هم توصیه کوي. نورمال بدن چې په مکمل ډول مشبوع شوي په اټکلي ډول 15 ګرامه ویټامین سی درلودونکی دی. د آی سی ایم آر لخوا ورځنۍ توصیه شوې اندازه بیا په 11 جدول کې موږ او تاسې تشریح کوو. بل زموږ د درس موضوع ده منرالز. ویټامینونه خلاص شو، اوس منرالونه معدني مواد تر څېړنې لاندې نیسو. د 50 څخه زیات کیمیاوي عناصر د انسان په بدن کې شتون لري چې د نمو، رغېدلو او د بدن د دندو د کنټرول لپاره اړین دي.
دوی په دریو لویو ډلو باندې ویشل شوي دي. اول نیچرل منرالز لکه کیلشیم، فاسفورس، سوډیم، پوتاشیم، کلورین او مګنیشیم. دوم ترس ایلیمنټس، دا هغه عناصر دي چې دغه د وجود اړتیا هغې ته د ورځې د 100 ملي ګرامو څخه په کمه اندازه وي، لکه اوسپنه، ایوډین، فلورین، جس، مس، کوبالت، کرومیم، منګنیز، مولبډینیم، سیلینیم، نکل، پولی، سیلیکان او ویناډیوم. دریم هغه عناصر چې د هغوی دنده تر اوسه ښه ډول نه ده پېژندل شوې، لکه سرب، سیماب، باریوم، برون او المونیم. د دې عناصرو له ډلې څخه چې د هغو د کموالی چې د انسان په بدن کې ځانګړې کلینیکي منظره منځته راوړي عبارت دی له کیلشیم، فاسفورس، سوډیم، اوسپنه، فلورین او ایوډین څخه، او نورې د بدن په میتابولیزم کې رول لري او کموالی ډېرې کمې کلینیکي څرګندونې منځته راوړي. د ځینو معدني موادو لکه اوسپنې او جست د جذب د نباتي خوړو په کمه اندازه دی، نباتي خوړو څخه په کمه اندازه، ځکه ځینې مواد لکه فایټیک اسید چې په زیاته اندازه غذایي فایبر کې شتون لري د دوی جذب منع کوي. تر څو چې انسان د غوښه او سابو څخه استفاده کوي د ترس ایلیمنټ د لږوالي سره نه مخامخ کیږي. سروېګانو ښودلی چې معدني موادو لږوالی په سبزي نه خوړونکو کې نظر سبزي خوړونکو ته زیات دی. په حقیقت کې تر اوسه پورې په انسانانو کې د ترس ایلیمنټ اړتیا په دقیق ډول معلوم نه ده. د ترس ایلیمنټ باید د خوړو تکمیلونکو یا سپلیمنټس په توګه ونه کارول شي، ځکه چې زیات مقدار یې زیانمنونکې اغېزې لري. دا اوس ستاسې نننی درس خدای دې وکړي چې ستاسې د پوهې وړ ګرځي.